سیستم رو دي روان دي مخکې به ښځو غاړې کولې اوس دا نوجوانه طبقه غاړې کړي مخکې به دې غاړو باندې ښځو ټیپونه کول اوس سړو ټیپونه شروع کړل مخکې به دا قسمه قسم ټیپونه به دې لسونو ښځو کول اوس سړو نوجوان دوه جمونه ما ستاسو وړاندې د مونځ متعلق چې مونځ د الله جل شانه څومره لوی حکم دی او د مونځ په اسلام کې څومره لوی اهمیت دی د هغې متعلق ما تاسو ته ذکر کړی و دا سلسله به انشاءالله څومره چلېده چلو به ما تاسو ته تېر شوي جمعه کې ویلي یعنې قرآن پاک کې احکامات خو ډېر دي او هغه ټول احکامات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټول په دنیا کې ملو شوي لیکن د مونځ دپاره ډېر لوی انتظامات شوي ډېر لوی نظام ښودلی شوی دی او ډېر لوی نظام جوړ کړی شوی او یو ډېره لویه اجتماع شوې وه چې هغه د 1,24,000 انبیاو اجتماع وه دا د دې مونځ د استقبال دپاره او د مونځ د اهمیت دپاره دا شوې وه نو څنګه چې شان یې لوی دی د مونځ نو دغه شانتې احکامات یې لوی دي دغه مستقل د مونځ کومه ډانچه ده مستقل یو جمعه په دې باندې بیان کیږي دې دپاره کم طهارت دی مستقل یو جمعه په هغې باندې بیان کیږي بیا د مونځ کم فرایض دي واجبات دي مفسدات دي سنت دي مکروهات دي مستحبات دي مستقل یو جمعه په هغې باندې بیان کیږي حتی تر دې د مونځ په یو مسله باندې یو جمعه په هغې باندې بیان کیږي چې د هغې کوم لکه د صفبندۍ مسله ده نو دا دومره اهمه مسله ده صفبندي او دا صفونه د مانځه دپاره جوړول او په مانځه کې د صفونو څه اهمیت دی دا من اقامت الصلات دی دا د مونځ حصه ده صف جوړول دا د مونځ حصه ده صف کې رادننه کېدل او صف کې د صف نه د دسماتي د وجې وتل هغه صفونه واپس راډکول که جا ډک نه کړو د پوره صف مونځ خرابېدل دا ځان له یو مستقل یو جمعه کم از کم په دې باندې بیان کېږي نو دا اهمې مسلې دي د مانځه چونکې دا ورځې دا زمونږ د مدرسو د افتتاح ورځې په دې ورځې کې د مدرسو داخلي شروع وي دا د علم د حاصلولو او دا رنګ د علمي میدان ته د راتلو او د علم د حاصلولو چې کوم په مدرسو کې کېږي نو د هغه مدرسو ابتدایي ورځې دي دا نو علم د الله په نسبت باندې ډېر لوی قدر او قیمت دی علم الانسان ما لم يعلم او دا رنګ اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علم کله چې الله پاک د قرآن ابتدا کوي نو الله جل شانه دغلته د انسان سره دا صفت د علم چې دی نو الله دغلته دغه تذکره کړې ده لکه علم دا رڼا ده علم دا سترګې دي دا څه ګورې که نه ړوند انسان په روډ باندې په لار باندې نه په خپله تللی شي او نه یو ړوند ډرایور ځان سره خلک چلولی شي او یو سترګو والا په خپل هم په لار باندې تللی شي او ځان سره که دا ډرایور دی یا دا رهبر دی یا دا لاره ښودونکی دی یا دا کاروباري دی دا روزګاري دی نو دی په خپل هم چلیدی شي او دی ځان سره خلک هم چلولی شي داسې انسانیت سره او انسان سره ضروري سیز او لازم سیز اهم سیز هغه علم دی چې د سره علم وي د علم د وجې به انسان په خپل په شریعت باندې چلیدی شي او د علم د وجې به انسان ځان سره هم خلک په شریعت باندې چلولی شي د دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنې وفرمایل کن عالما عالم شه او متعلما یا طالب علم شه او خادما یہ خادم شه او بعض روایتوں کی سامعا او سامعا
یا دین اوریدون کی شه او محبا یا دی سره محبت کون کی شه فلا تکن خامسا فتهلك پینځم ما جوړیږي نه هلاک بش یعنی مطلب یا عالم شه یا طالب علم شه او یا د دین اوریدون کی شه یا د دی خادم شه پینځم ما جوړیږي نه هلاک بش توبه برباد بشي او محدثینو د هلاکت نه مراد دي سره بغض ساتل دي ایسه شاته حال سپیکر شاته سپیکر نګور دا الله پیغمبر فرمایلی دي دا علم دا صفت د الله جل شانه دی او انسان سره تاسو ګورئ الله جل شانه چې کله یعنی د سورۃ الرحمن ابتدا کوي کنه ځکه رحمان د الله دا داسې صفت دی چې دغه رحمان د وجه نن اته عرب انسانانو ته رزق ملو شوی دی اته عرب انسانانو با خوبم کړی دي اته عرب انسانانو د پاره نورم راختی دي او اته عرب انسانان د الله ورکړی شوی سترګې د الله ورکړی شوی وجود د الله ورکړی شوی عقل سوچ او د الله ورکړی شوی صلاحیتونه غو استعمالي او د پدې صلاحیتونو هم پدې نعمتونو هم پدې سترګو وګونو هم پدې مال هم پدې بارانونو وريزو پدې خوراکونو باندې هم دغه الله نافرمانی کوي لیکن الله بدا چانه سلب کینا دا د الله د رحمان صفت ده چې دغه صفت د وجنن ټول نظام درست روان دی وی الرحمن علم القرآن خلق الانسان رحمان اغزاد دی او در رحمان ټولنا لوی رحم در رحمان پنځ ټولنا لوی در رحم سیز او در رحمان پنځ باندې ټولنا اعلی سیز او در رحمان در رحم د اظهار ټولنا 1 نمبر سیز هغه څه دی بخبل ویل دی علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الانسان رحمان هغه ذات دی چې تعلیم ورکو د قرآن او انسان سکو انسان پیدا کو حالانکه انسان رستو پیدا انسان اول پیدا شي اخینا بعد د علم حاصلای لیکن قرآن اول د علم او د قرآن د تعلیم او د شریعت محمدیه ان دا غي ذکر کوي اخینا رستو د انسان پیدایش ذکر کوي نو علما وایي دلته د انسان د پیدایش مقصد هغه د قرآن علم حاصلول دي هغه د قرآن تعلیم حاصلول دي نو په علمي میدان کې ټول اولنی سیس چې انسان قرآن زده کی قرآن نظام خپل ژوند کې راولي او بیا د قرآني کم عقیدی منتخول دي قرآني کم احکامات منتخول شوی دي چې دا غي تشریح او وضاحت په احادیث مبارکو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتونو یعنی موږ تاسو ته تعلیم راکړی کیږي نو د دې ټول تعلق د علم سره دی د وجه د علم مقام ډیر اوچت دی نو چې علم سره کم او جنگي د لاغي مقام ډیر اوچت شي لکه دا قرآن پاک دی کنه دا غته دا قرآن پاک دا غته دا اوس ګور عام کتابونو ته هم غتی لګیدلی لیکن وګوره هغه غتی سو خولای نه لیکن دا غته خولای دا غته ولې خولای دا قرآن سره لګیدلی دا عام کاغذونه دی لارو کوسو کې پرتی تاسو چې نو ګوره د څه کاغذ چې هغه باندې قرآن آیتونه لیکل شوی چې د لارو کوسو کې ملیدلی دي ولې باندې قرآن لیکل شوی دی دا غي نسبت قرآن سره راغلی دی نو دا هغه غتی او دا هغه باندې نسبت چې قرآن سره راغلی دا هغه غتی او دا باندې نسبت څومره اوچت لاړو چې خلک خولای خلک اوچت دي خلک احترام کوي هم دغه شانت علم دی د علم نسبت چې چا سره راغلو د الله په نسبت باندې دا مقام هم ډیر زیات وی اوچت دی نو دې د وجه دا علم دا بتاته لار خیلار او دا علم کم حدیث ما تاسو ذکر کو په خطبه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایل چا چې د علم لار اختیار کړه الله پاک او د جنت لار آسان کړي هم د دې علم د وجه با ستا ایمانم درستی
او د دې علم د وجه بستا عقاید درستی ځکه دومره ذهن کې یاد ساتي یو زمونږ استاد په نسبت باندې مسلمانی دا او ایمان دی او یو د الله او د الله د رسول په نسبت باندې ایمان او اسلام دی. قرآن پاک وایي قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. وی هغه باندې چې درال اکلیوال او دی د ایمان داریو کې چې موږ مؤمنان یو موږ ایمان راوړی دی نه پیغمبر ته ورته وایا چې تاسو ایمان نه دی راوړی ولکن قولوا اسلمنا تاسو داسې وایئ چې موږ خو صرف مسلمانان شوي یو. نو اسلام او ایمان دا ځان له یو اهمه یو بله موضوع ده لیکن موږ تاسو صرف اسلام اجکم اسلام د راتلو خبرې دی لا اله الا الله محمد رسول الله شهادتین دی امنت بالله دا مون دغه حد پورې بس راشو مون دې نه پس بیا مون خپل مرزي چلو دې نه پس بیا زموږ تاسو خپل مرزي وي بیا موږ مسلمانی د خپل مرزي کوو صرف دا د جبه اقرار چې موږ تاسو کوو چې زه مسلمان او زما مذهب او زما دین چې دین هغه اسلام دی او زه مسلمان یم الحمدلله. دومره ذهن کې یاد ساتئ مسلمانی د دې مقام چې څومره اوچت دی د الله په نسبت دی د اسلام ان الدین عند الله الاسلام د الله په نسبت کو صرف او صرف دین دی نو هغه اسلام دی. نو څنګه چې اسلام د الله په نسبت دی د کامیابی او د نجات واحد ذریعہ ده ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه شيء. څوک د اسلام نه علاوه نور مذهبونه اختیاري اسلام نه علاوه نور دینونه اختیاري الله لدی یو عمل نه قبل د الله په نسبت دی یو عمل قابل قبول نه دی. نو څنګه چې د اسلام مقام اوچت دی او د اسلام معیار اوچت دی او د اسلام یعنی د الله په نسبت دی قبولیت دی او په دې باندې به الله دنیا کې فیصله کوي او د دې اسلام د وجه به الله په آخرت کې فیصله کوي. نو د دې اسلام څه پابندۍ دي د دې اسلام څه تقاضی دي د دې اسلام څه مطالبات دي. دا نه چې بس کلمه مې ویله مسلمان شو او زندگی به د خپل مرزي تیروم نه داسې نه ده. دا موږ تاسو چې کوم مسلمانی کوو که نه که داسې مسلمانی ابو جهل ته پته وه که نه ابو جهل ته نه ابو جهل به ډېر په وخت کلمه ویلې وه چې بس صرف کلمه به وویم او نور زندگی به د خپلې مرزۍ تېروم. ابو لهب په ډېره په وخت کلمه ویلې وه چې مطلب لکه که دا اسلام داسې چې مطلب صرف کلمه مې ویلې ده نور به د خپلې مرزۍ زندگی تېروم نو دغه خلکو به کلمې ویلې وي ځکه دغه خلک موږ تاسو نه په کلمه باندې ښه پوهېدل هغه عرب و د مونږ کلمه دا د عربۍ ژبې ده او دغه خلکو د خلو بیانات هم دي چې اصل سیز هغې چې اسلام ته نه راتلل هغې هغه پابندو ته نو تیار کمې پابندۍ چې په اسلام کې وي هغې هغه خپل خواهشاتو پرېښستو ته نو تیار د کمو خواهشاتو د پرېښستو چې اسلام حکم کړی دی هغې هغه عملونو پرېښستو ته نو تیار کم عمل نه به چې اسلام دی منې کوي. زموږ په شکل و صورت د خپلې خوښې لباس د خپلې خوښې واده خادي د خپلې خوښې کاروبار روزګار د خپلې خوښې معاملات د خپلې خوښې معاشرات د خپلې خوښې گفتگو د خپلې خوښې زمونږ خو صرف یعنی ټول هر څه زمونږ د خپلې خوښې دي. حالان که وګورئ د الله په نسبت باندې یعنی د داسې مسلمانانو هیڅ حیثیت نشته لکه په دې کې وګورئ که نه د مونځ مسله په دې کې راځي اسلام کې زمونږ ستاسو د مونځ څه حیثیت دی سحري جومات کې یعنی په دې ورځو کې ډېر کم کوس په جوماتونو کې 2 صفه برابرېږي ولا سحر د الله حکم نه دی سره عام کاروبارونه وګورئ د مونځ په ټیم باندې روان دي تاسو رښتیا ووایئ خانه کعبې طواف بهتر دی که زموږ ستاسو دوکانونه بهتر دي لکه په خپله خوله باندې ووایئ د مونځ په ټیم د خانه کعبې طواف ودرېږي که نه ودرېږي لیکن زموږ ستا دوکانداري نه ودرېږي د دې څه مطلب دی د خانه کعبې د طواف نه زما دوکانداري بیا بهتره ده دا مطلب دی که نه عام وګورئ د مونځ په ټیم باندې یعنی دې لپاره چې کوم اذان کېږي لاموس نه دی شروع اذان به چې کوم کېږي
د هغه اذان په وخت کې چې کله انسان قرآن تلاوت کوي کنه نو د قرآن تلاوت په بند کی او د مؤذن د الفاظو جواب ادا کی هغه نه پس بیا د اذان دعا وای هغه نه پس بیا د مطلب قرآن کیږي او جمعه ته براشي د موږ تیارې وکړي وګوره موږ د الله دومره لوی حکم دی چې انسان التناس او د الله د کلام تلاوت کوي او دلته وای قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه وای موږ درېدو د موږ ټیم شو د توس حکم دی د الله چې دې اوس قرآن بند کی او دې مانزه ته راشي نو ګوره چې د کم مانزه لپاره به قرآن بنديږي زموږ استاد دکان نه بنديږي د دې څه مطلب دی خیال مې دی خبره د خانه کعبه طواف په مانزه لپاره بنديږي د قرآن تلاوت په مانزه لپاره بنديږي لیکن زموږ استاد بیٹک نه بنديږي زموږ استاد اجره نه بنديږي زموږ استاد بازار نه بنديږي زموږ استاد کاروبار نه بنديږي زموږ استاد سکول کالج نه بنديږي زموږ استاد عدالت نه بنديږي او زموږ استاد مطلب یعنی دا ګناه محفلونه مجلسونه نه بنديږي نو بیا ولې د خپل بربادي جناګانې کو بیا ولې د ګرانې شکایتونه کو بیا ولې د ظالم حکمران شکایتونه کو دا ټولي خبرې هم دې سره تړلې دي لکه جمعه آباد دي الله بستا سکورونو بازارونو آباد ساتي پریشانې بني همدغه شانتي په اسلام کې یو حکم دا د حیا دی دا د پردې دی دا د پاک دامنې دی دا د پاکیزګۍ دی همدغه شانتي اسلام کې یو حکم دا د حلالو دی چې حلال بخوره رنګ اسلام کې یو حکم دا د فساد نه د بچ کېدو دی دا د قطع رحمۍ نه د بچ کېدو دی دا د چغلخورۍ نه د بچ کېدو دی دا د غیبت نه د بچ کېدو دی دا د ملاوټ نه د بچ کېدو دی دا د هر قسم نام تول کې د کمې نه د بچ کېدو دی دا ټولې خبرې دا د اسلام تقاضي دي دې روز ما تاسو دا خبرو کې دي چې دا خبره پتا سو باندې بدې لګېدلې که صرف مطلب لکه اسلام د دې خبرې نومو چې کلمه ویا او د خپل مرزي ژوندۍ تیرونه ابو جهل ابو لهب هم کلمه ویل دا صرف پسې په تور د مثال ذکر کوم نور هغه ازلی بدبخت و چا چې چیسي صورتونه اوریدل او ایمان قبول نه هغه ازلی بدبخت و دا سې دا ټول د اسلام تقاضي دي دا ټول د اسلام لاندې دغه ژوندۍ ده تاسو ګورئ کنه لکه نن سبا بیماری هو بمون کې هر بیماری په عروج باندې ده لیکن په دې بیمارو کې دا کومې بیماری چې ما ذکر دا ټولې بیماری دي زموږ او دا هلاکون کی بیماری دي دا د کینسر نه سخت بیماری دي کینسر باندې زیات نه زیات سره دنیا نقصان وشي مړ بشي یا به پیسې ولګي او صحت به ملو شي لیکن دغه بیماری دغه ملاوټ دغه درو دغه سودخوري آرامخوري او دغه شراب او زنا او دغه بدکاري او جواري او دغه قتل او قتال او دغه ډاکي او دغه ظلمونه او دغه دوکي دا خو دسي بیماری دي چې په دغه بیماری باندې دنیا هم تباہي او آخرت باندې تباہ او بربادي ځکه په دې بیمارو باندې مخکینی قومونه الله تبا کړی دي تاسو ګوره ټولونه بدترین عذاب چې الله کم قوم له ور کړو هغه د لوط علیه السلام قوم دی د لوط علیه السلام قوم څه کول ای جواری کولا کو سود خارو هغه بل مازم هغه بے حیا پکې نه و حیا د شریعت حدود چې د خزې پورې محدود هغه حدود هغه د الکانو پورې محدود کړل ټولنه بدترین عذاب الله د لوط علیه السلام قوم لور کړی دی د بے حیاي د وجه حیا پکې نه و په دغه قوم کې هغه ګوره مخکینی قومونه الله په یو عذاب سره هلاک کړی چا باندې هوا رااله چا باندې سیلاب رااله چا باندې جبرئیل امین چغه واله په چا باندې زلزلہ رااله لیکن هغه ټول عذابونه د لوط علیه السلام په قوم باندې راغلي دا بے حیا او دا حیا داسې شی دی چې د آدم علیه السلام نو واخل د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې یعنی تمام انبیو کې چې څنګه کلمه مشترک و د لا اله الا الله همدغه شانتي دا خبره
اضافاتک الحیا ففعل ما شئت. چې کله حیا لاړه سم زړه غواړي هغه کوي. الله د داسې بې حیا مسلمانانو هیڅ پروا نه کوي که په دې باندې ځمکې ډکي، که په دې باندې سیلابونه راځي، که په دې باندې قحط سالی راځي، که په دې باندې ظالمان بادشاهان راځي، او که په دې باندې طاعون او وباګانې راځي، او که په دې باندې قسم عذابونه راځي. الله د داسې مسلمانانو هیڅ پروا نه کوي. هیڅ د الله په نزد د بې حیا مسلمان د الله په نزد باندې هیڅ قدر او قیمت نشته. حیا یعنی الله یو قسمه هغه تعلق ختم کړی دی د مؤمنان مسلمانانو سره د حیا په باب. بس حیا نه لاړه سم زړه غواړي هغه کوي. نن لږه زمانه مخکې موږ د خپل بچپن دور او دا شان د خپل مشرانو نه د مخکې دور واقعیات او تاسو ګورئ په دې بنگلور کې یو ښځه زړه پاتې شوې وه، هغه زړه شوه، د هغې نکاح چا ونه کړه، د دې ټانګو نه به ګیر چاپېره کپړې تاوولې او دې کې به یو روشندان شان پرېښوستی شو. په هغه روشندان کې به هغه ته هوا را دننه کېده. نو یو پیرا په بنګلور کې یو چینی هغه روشندان ته سر روچت کړی او بهر یې کتلي وو. د هغه چینی د هغې د وجې نکاح ونه شوه او هغه څه شوه، هغه بوډۍ پاتې شوه چې دې په دې روشندان کې کتلي وو. دا بې حیا ده، دې کې حیا نشته. خیال به مو که نه دې مشرانو ته پته ده. دا سړي به په لاره ولاړو، دا زنانه به چې رالې نو دې زنانو به خپل اوازونه چوپ کړل، اوازونه به بند کړل. حتی تر دې دومره حیا به وکړه، نه دومره حیا حالانکه دغه شریعت و چې یو ښځه به خپل خاوند سره په کټ باندې نشوه کېناستې، یعنې دا به یو قسمه حیا ګڼلې کېده. د واده نه پس به زلمي دوه میاشتې یو میاشت نه یوه پوره میاشت چا سره سترګې نه شو لګولې. اگر که دا جایز و، د دې دا تعلق ثواب و، دغه د شریعت محمدیه مطابق و، لیکن خلکو کې دومره حیا وه. اوس مطلب زنانه په ډک بازار کې را روانه د موبایل یې غوږ ته نیولې دی، که مطلب دا به محسوسوي چېرې زه به دې بازار کې روان یم، دا سړي دي زما دا اواز به اوري یا به مثال لکه څه کېږي، یعنې دوی به ما ته ګوري نه، بلکې دا فیشن ګرځي لګیا دی. حدیث پاک را دي که نه چې کله مطلب لکه دومره به دا خلک د دین نه لرې شي چې دین ته به بېدیني وي او بېدینۍ ته به دین وایي. لکه دومره تمیز به چا کې پاتې نه شي چې دا زه ښه کوم که بد کوم، دا دین دی که دا بېدیني ده، دومره تمیز به چا کې پاتې نه شي. په ډک بازار کې روان ده، موبایل غوږ ته نیولې دی، خبرې کوي، دنیا سړو باندې دا روانه ده. زه کله نه کله دې ملګرو ته وایم چې یا خو مطلب لکه د ښځو کې حیا ختمه شوه که نه، یا به دا سړي نه ښکاري. دوه خبرې دي که یا خو ته مطلب لکه موږ سړي نه ښکارو، او یا د ښځو کې حیا ختمه شو چې په ډک بازار کې به دا را روانې موبایل ښه د دنیا سړو منځ کې به دا روانې دې سره موبایل. یوازې د ښځو مسله نه ده، موږ تاسو ته وګورو، موږ تاسو سړي خپل زندګي ګورو، موږ تاسو مطلب مخکې به دومره د جومات احترام کېدو چې ادیري ته به دا د چنج ګاډي راورسېدو، خلکو به دا ټیپ او ډول سرنا به خلکو بند کړي، جومات به رالو دا به بند کړي. هغه خبرې نشته اوس. د دې ټولو خبرو تعلق د حیا سره دی. مشران به ناسو، کشران مجالس به کشرانو به خبرې کولې. حالانکه د پلار په آدابو کې دا دي چې انسان کله پلار سره روان وي، دی به د پلار نه یو قدم وروسته ځي. تعلیمونه هم وله ورکړل غټ غټ، بار ملکونو پورې هم ورله ولېږل، غټې غټې ډیګرۍ هم پرې واخیستې، خو دومره ادب هم ورته ونه ښودلو چې د پلار مخکې به لږ په رو اواز باندې خبرې کوي. علي رضی الله عنه وایي زه چې کله یعنې روټۍ ته کښېنم نو زما حسن او حسین کله چې علي رضی الله عنه به لاس دسترخوان ته ور اوږد کو نو حسن حسین به خپل لاس راغونډ کو، ولې زمونږ پلار لاس را اوږد کو، نو دې د وجې موږ له پکار چې موږ خپل لاسونه راغونډ کړو. هغه به چې کله ترکانې دپاره سالن کاسې ته لاس ور اوږد کړو، دوی خپل لاسونه راټول کړل. د ورځې په حالت به د کوټې چت ته نه ختل، وایي زمونږ پلار لاندې دی، او د شپې به دوی د پلار نه یعنی شاته یا مخې ته روانو چې د پلار ته څوک سو نه وي، د حفاظت دپاره به طور د مجبورۍ دوی به کله نه کله د پلار نه مخې شول، لیکن دوی به د پلار نه وروسته تلل چې شاته نه خو موږ د پلار حفاظت کوو، مخې نه زمونږ پلار مطلب لکه فتنهګر خلک ایني. حیا وه په خلکو کې. ګوره دا خبرې ختمې شوې، دومره حیا به وه که نه، حالانکه دغسې شریعت نه و. خلکو به دا جانماز کله ووینځلو که نه، جانماز دا جانماز به به چېرته ویولې، دا به داسې اوچت ځای کې ویلې چې په دې باندې موږ خپل رب ته سجده لګوو. کور کې به لوښي به ووینځل، نو هغه لوښي چې کم رزق و هغه رزق پیسو کو،
هغه به یو طرف ته مرغوته واچولو. اوس چې کومې نالې کې ډکې میتیازې دي د ګټر پیپ دی هغه نالې ته لوښي مینځي کې روټۍ را روانه ده، هغې کې روچې را روانې دي، هغې کې نور مطلب لکه دا ټول زموږ د دې ټولو تعلق دا خیرونو سره دی، برکتونو سره دی او د ډېرو خبرو تعلق دا حیا سره دی. تاسو ګورئ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه څومره پاکه زمانه ده او الله پاک چاته وایي؟ الله پاک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته وایي چې د دې امت میندې دي، میندې د دې امت موریانې دي. د نبی علیہ السلام د وفات نه پس هم د هغې نکاح چا سره نه کېده. هغه بیبیانو ته وایي د کمو خلکو متعلق کم خلق چې د انبیاو نه پس ټولو نه بهترین خلق دی حضرت صحابه کرام چې د هغې د ایمان ګواهي الله کړې ده او د هغې د ایمان ګواهي د صحابو د ایمان ګواهي د ځمکو د اسمانونو چې لا په وجود کې نشته د صحابو د ایمان ګواهي ده الله کړې وه. کم ټیم چې لا ځمکو اسمانونه پیدا هم نه دي. ولې ځمکو اسمانونه نه دي پیدا؟ قرآن الله سره په لوح محفوظ کې محفوظ دی. الله جل شانه هغه ټیم فرمایلو لقد رضي الله عن المؤمنین. دا نبی علیہ السلام د صلح حدیبیې په موقع چې نبی علیہ السلام سره کم 1400 صحابو بیعت کولو الله د هغه بیعت تذکره کوي. ځمکو اسمانونه نشته لیکن الله دغه خلکو دپاره د مؤمنین لفظ استعمال کړی دی چې د چا ایمان د الله په نسبت باندې قابل قبول دی، د چا ایمان د الله په نسبت باندې ایمان دی او کم چې د الله په نسبت باندې فائزون دي، کم چې د الله په نسبت باندې متقیان دي، کم چې د الله په نسبت باندې رضی الله عنهم ورضوا عنه دي، چانه چې الله راضي او غي د الله نه راضي دي. د هغه سړو متعلق د محمد رسول الله بیبیانو ته سوي یعنی وته یا نساء النبی اے د نبی خزو لستن كأحد من النساء تاسو د عام خزو بشانت نه ان اتقیتن که تاسو یریږئ فلا تخضعن بالقول نو په خبرو کې به نرمي نه کوئ فیطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. داسې نه چې د هغه انسان په زړه کې چې د چا په زړه کې مرض دی د هغې په زړه کې یعنې تمه پیدا نه شي. یعنې مطلب ښځې ته حکم دی چې دی به نامحرمه سره چې د ده نامحرمه دی پردې دې نه فرض ده یعنې مطلب پلار نه دی او دا خاون نه دی دا رور نه دی دا پلار نه دی دا زوی نه دی دا رواره نه دی دا خورۍ نه دی او دا رضایي رور نه دی رضایي رواره خورۍ نه دی. د دې نه علاوه سړو سره به تاسو نرمې خبرې نه کوئ. دا چا ته وایي؟ دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته وایي چې حضرات صحابه کرام دي. دغه سړو متعلق چې د چا د زړونو د پاکۍ گواهی قرآن کوي، چې د چا د ایمان گواهی قرآن کوي، د چا د پاک دامنۍ گواهی چې قرآن کوي. تاسو رښتیا ووایئ زموږ د 14مې صدۍ د مسلمانې ښځې څه حیثیت دی چې یو پردي سړي سره په دوکان کې، یو پردي سړي سره په موبایل باندې، یو پردي سړي سره حتی تر دې د ښځو امامتي ولې منې کړې ده چې د ښځو قرآن اورېدل چې دا تلاوت کی چې دا پردو سړو د پاره جایز نه دي. نو بیا عام خبرې بیا عام شعر او شاعري بیا عام غانا بجانا د بیا دا کم دی نه بیا چاري شوي. هغه څومره د پاکي زمانه ده د پاک دامنې زمانه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دي میمونه رضی الله عنها بل بیبي د وسره عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ړوند صحابي را روان. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې د فرمای پردو کې او دی رسول الله ولدا ړوند نه دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وته سخت لهجه استعمال کا که مطلب لکه هغه ړوند دي نو تاسو مړند دي دوانه تاسو ولې هغه نه څنګه چې هغه د پاره سړی د پاره پردو خزو د قتل مطلب لکه دا جایز نه دي صحیح نه دي او دسه خزو د پاره پردو سړو د قتل هم جایز نه دي کنه صحیح نه دي. نو بیا خبرې د کم ځای نه روا شوې یعنی د دې آیت مبارکه لاندې ما کم تاسو ته آیت ویلې چې فلا تخضعن بالقول نرمي به نه کوئ د پیغمبر بیبیانو نرمي به نه کوئ یعنی مطلب سخت لهجه به استعمالوئ. زنانه چې پردي سړي سره خبره کوي سخت لهجه کې به خبره کوي. کور ته مطلب مثال در کوم چې خبر واضح شي ور اوړه بيدو کور کې ماشوم دی راوي لیږي ماشوم کور کې نشته سو
نو زنانه به سخت لهجه کې تپوس کوي، ډېرې خبرې به نه سیوا کوي. سړي ته هم دا حکم دی چې کله ور وډبېدو او تاسو څه شوې، تاسو مطلب لکه ور وډبېدو او دنه کور نه زنانه आवाज رالو، نو بیا د مزید خبرو اجازت نه ورکوي. بس فلان کې څه شو، دنه زنانه کور کې په سخت لهجه کوي، نشته کور کې څوک. کرک انداز در دې آیت مبارکه دا مطلب دی فلا تخضعن بالقول، خبرو کې به نرمي نه کوي، نرمي به نه کوي په خبرو کې. کدا بهر د پښتو خبره کنه، کدا کې انسانیت وی او دا ځان ته مسلمان وای، او چې کله دنه زنانه کرک انداز کې خبرو کا، بیا د دا جرأت نه دی پکار چې سټمبر راځي او کله راځي بار دکاندار د سوال جواب وکړه، بلکې نن سبا د موبایل دور دی. شریعت دین پر اجازت نه ورکړي، بلکې د نبی علیہ السلام د دور خلق دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی دور دی د کائنات ټولو نه بهترین خلق دي. نبی علیہ السلام یعنی څه کوي، یعنی بیبیانو ته الله پاک څه فرمایي، صحابو ته واذا سالتموهن متاعا، کله چې تاسو غواړئ څه شی د دوی نه، ځکه صحابه د نبی علیہ السلام کور ته راتلل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راتلل صحابه، څوک وفد راځي، څوک نبی علیہ السلام نه مسلې ته پوښتنه کوي، څوک مسلمانې دول روان دي، څوک مطلب لکه خط وروړي دي، څوک په خط وړي، څوک په وفد راځي، څوک په وفد کیږي. نو ډېر مسلې به الله د پیغمبر کور سره وا، د حضرات صحابه کرامو ته الله پاک فرمایي واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. ان تاسو چې کله د الله د پیغمبر کور ته راشي او تاسو چې کله څه غواړئ، نو تاسو مطلب د پردې نه څه کوئ، د پردې نه شاته نه به आवाज کوئ، د پردې د شاته نه به یعنی سیز واړئ. هغه دوره پورې پرده نه وه. کله چې دا آیتونه نازل شول، صحابه او صحابیاتو د نبی علیہ السلام بیبیانو په خپل کورونو باندې پردې راواچولې او مخکې به چې څنګه یو بل کره تګ راتګ و، هغه رنګ تګ راتګ ختم شو، د پردو نه وروسته مطلب لکه څه شوې، خبرې شروع شوې. د الله د پیغمبر بیبیانې دي، ټولو نه پاک دامنې، ټولو نه پاکیزه، د چا د پاک دامنې او د چا نکاح چې الله کوي، یعنی الله خپل نبی دپاره دا بیبیانې خوښې کړې وې، ابه څومره پاک دامن او څومره پاکیزه به وې، او د چا د پاک طیبات الفاظ الله د بیبیانو لپاره استعمال کړی دي. دا پاک دامن هم دي، دا پاکیزه هم دي، دغه هیڅ قسمه مطلب لکه بیماری نشته. داسې بیبیانو متعلق الله پاک صحابه چې دغه په منزله لکه د میندو وي، او صحابه پاک دامن پاکیزه خلک، یعنی دومره پاک دامن او دومره پاکیزه خلک وکنه، دومره پاکیزه خلک چې یو صحابي صرف یو پردي کور ته، یعنی هغه ټیم غریبی وا، داسې خبرې نه وي، یا سهوار الوتې وا، یا ماشومانو پردو چې ته کړې وا، یا په کور باندې پرده نه وا، او د صرف یعنی بغیر اجازه دا کور ته رسې وکړل صرف ځکه که چا دله دننه نه سترګه ړنده کړه نو په تا باندې دغه نشته، قصاص نشته او نه بدیت شته، چې بغیر د پوسه چا کور ته وکتل او هغې دننه در باندې ګزار وکړو، دا سترګې در ړندې کې. شریعت دا دې سیټ ته ودرېږي، یعنی اواز به کې ور به ډوې، ماشوم به لیږي، مختصر خبرې به کې. نو هغه صحابي صرف پردي کور ته کتلي وو، یا دننه زنانه کتلي یا نه کتلي هغه نه دي معلوم، پردي کور ته صرف ځنګل ته لاړو او یو میاشته پورې هلته څه کول، هلته جړاګانې کولې. جبریل امین راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم له خبر ورکوي، نبی علیہ السلام صحابه ورلیږي، هغه زما همت نه کېږي چې د الله پیغمبر ته ورمخکې شم، چې مطلب لکه ما نه د دغه پیغمبر وړلی شوي شریعت خلاف ورزي شوې ده، بې اجازته مې د پردي کور ته کتلي دي. دې ته حیا وایي، دې ته احساس وایي، دې ته ایمان وایي. دغه شانتي ایماندار خلکو متعلق الله پاک څه فرمایي چې کله تاسو څه غواړئ د دې بیبیانو نه، نو څه به غواړئ، فاسألوهن من وراء حجاب، د پردې شاته نه به غواړئ. الله وجه ذکر کوي، ولې ذالکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن، دا ستاسو او د دې بیبیانو چې دا په منځله ستاسو د میندو دي او ستاسو میندې دي، د دې د زړونو پاکي به دې کې پرته ده، یعنی په دې سره به ستاسو زړونه پاک وي، به ستاسو زړه ښه ووایي. دا مخلوط ناستا او دا شادي حالونو کې دا مخلوط ناستا او په دې کورونو کې دا مخلوط ناسته او په دغه دفترونو کې دا مخلوط ناستا او دغه شانتي په دغه یعنی قسمه قسم زینو کې دغه زنانو او دغه سړو په دې بازارونو کې دا مخلوط ناستا. ازری شوی دا به کم ځای ته ځي، ځمکې خاصې نه ړکي. اما جان تپوس کوي یا رسول الله ځمکې ولې ړکي؟ وایي په کومه ځمکه باندې چې بې حیایي کېږي، په کومه ځمکه باندې حیا ني، په کومه ځمکه باندې زنا کېږي او زنا د بې حیایۍ د وجې په وجود کې راځي، نو دغه ځمکې بیا ړکي. ولې دا ځمکې نشي برداشت کولی د الله دا نافرماني؟ بې حیایي دا سخته ګناه ده چې ځمکې په دې باندې ړکي، سمندرونه په دې باندې جوش وي.
دا بے حیايي دا بے پردگی زمات مندو معاشره ور یو بل طرف روانه ده کدام مسکړل یعنی دام کنټرول نکل او تاسو مطلب لکه دا زموږ تاسو د کور مسلې دي هم په دې علاقو کې مونږ تاسو وځو لږ مثال کې تو پر د پردې اهتمام پخپلم پرده کول د خپل کور په زنانو باندې مطلب لکه سکول یعنی دا پرده کول پرده فرض ده او څوک چې پرده نه کوي الله وی دا زما په نس د دې مسلمانانو هیڅ حیثیت نشته هیڅ قدر او قیمت نشته نو حیا پرده په زنانو ته اصول خيو په زنانو ته پردو خيو اما جان عائشه رضی الله عنها حج لراغلی دا او حج نه واپس تلی دا لیکن په سونو زرګونو مجمد وسره لیکن چا دومره نه دلیدلې چې د دې مطلب لکه څه دی د دې د خپې دا سرمن دا تور ده د سپینه ده حیا د دې د وجه په ګور بیا سمایت مندو بیا به ګور اسمه کېړکی بیا به قحط صالح راځي بیا به الله د طرف نه قسم یعنی سر راځي افتون راځي بیا به الله طرف نه قسم بیماریو قسم عذابونه راځي چې کله موږ تاسو حیا نه کو دا غانا بجانا دا دسي دا خو انسان کې حیا دسي ختمي کنه دسي حیا او انسان کې ایمان دسي ختمي چې څنګه دا اور نه دی اور چې څنګه او چې پانی سوځي دسي دا دمتوب دا غانا بجانا دا په انسان کې سګيږي انسان کې دا ایمان ختمي انسان کې حیا ختمي او انسان کې دا منافقت توب او انسان کې دا بېمانی دا د سره تازه کوي کنه لکه څنګه چې بوټو ته بواچي او دا بوټي را تازه شي د سره دا غانا بجان او دم توب او د سره نور څومره بیماری دي دا په انسان کې د سره ایمان ختمي او د انسان نه بېمانه جوړي نن خدا ټول د فخر سيزونه ګڼل کیږي دا د بے حیا څومره اسباب دي کنه دا نه سم ټول د فخر سيزونه ګڼل کیږي دې د وای زمایت مندو خپکیږي ما هم په دې معاشره کې زموږ استاد مطلب لکه زنانه برازي کومه تاسو کې حیا وا زموږ د زنانو عزتونه به محفوظ وي که زموږ زنانه په حیا کې راتلي او په پرده کې راتلي زموږ تاسو نظرونه به محفوظ وي که مطلب لکه څه ده مونږ کې حیا نشته زنانو کې حیا نشته دا معاشره نه وسه جوړيږي د معاشره باندې بیا د الله تر طرف نه د کانو بارانونه کیږي که دا غلې په شکل کو هغه بیا د ډینګي په شکل باندې او هغه بیا د کرونا په شکل او هغه بیا د ګرانې په صورت باندې او هغه بیا مثال کې تو پر د بے موسمه بارانونو فصلونه پاخه دي لیکن داسې بارانونه به شروع دي فصلونه تباہ برباد شول داسې غلې وشو د کروڑونو اربونو روپو فصلونه لړل تباہ برباد شول دا خبره کم طرف روان ده قات سالو طرف روانه ده دې د وجه لک شانتي احساس د الله د قران حکم دی پر دې خزه دی دل نظر ټیټ کا خځه د حکم دی نظر ټیټ کا دې د وجه یعنی مطلب قران سویل ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر بشک دا منز دا خلق منکی د بے حیاي او د ناروا کارونو نه عبد الله ابن عباس هم فرمای چې چا موز داسې ني چې دې د بے حیاي او د ناروا کارونو منی نه کی دا سره د موز نه دی بجای دا موز چې دی الله تعالی نږدې کی دی نورم د الله نه لري کوي یعنی مطلب وګوره که په مونږ کې بے حیاي ده زمو منځونه خراب دي که په مونږ کې مطلب لکه نور ګناهونه زمو منځونه خراب دي رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو کس رال یا رسول الله د فلان کې ان د ورځې منځونه کوي بیا د شپې غلاګانې کوي وی ان قریب د اموز د بدی د بد عمل نه منی کی یعنی مطلب د قران دغه آیات لاندې که زموږ تاسو منځونه داسې نه چې موږ تاسو د بے حیاي او د بے شرمۍ او د بے پردګۍ او د منکر د ناروا او د ظلم زیاتی او ملاوت او دروغ او سود او حرامخوري او رشوتخوري او نور دوکو نه منی کوي نو پېښه چې د موس په کمال کې کمی دي او موز مطلب زموږ تاسو عبادتونه صحیح نه دي دې د وجه په خپل حال باندې زمایت مندو رحم کو لک شانتي غور او فکر کو لک شانتي د خپل اولاد لک د خپل خويندو میندو لک تربيت پرورش بلکې نن سبا خو هغه علامه اقبال رحمت الله علیه دور ډیر زیات خسته اوس یو کتاب کتو د پردې متعلق یعنی هغه نه چاته پوسو کوجی د دې خزه د پردې متعلق څه حکم دی هغه ورته هغه ټیم ویلو چې اوس خو خزه سګي سړولم پرده پکار ده الکانو لم پرده پکار ده نه سبا الکان هم الله دې معفو کی مخکې به مطلب لګا هغه الکانو په دې باندې فخر کول چې زه نرخ کارم ان سبا نوجوانان خپکیږي ما نن سبا نوجوان په دې باندې ځان ته خسته وي او دې فخر کې چې لکه د خزو په شان ته خسته کارم د خزو مخونه پاکي کړي ګیره برید خدای نه کړي ها لکه مخکې په دې باندې فخر کې چې زه نرخ کارم اوس په دې باندې فخر کې چې زه خزخ کارم د خزو په شان دي مطلب لکه ځانونه صفا کړی وي کله کې ولا میک اپ کولې د خزو جامې واچولې پدې نه لګي چې دا لک دې دا چینه دا الله لعنت راوړيږي زمایت مندو مخفقيږي زما په دې خبرو والله بالله ثم الله زستازو خیر خوایا زستازو د فائدې لپاره ویم
دا الله لعنت راوریږي په هغه ښځو باندې چې د سړو مشابهت دي. سړی کولو مخ روان دي، ښځه کولو مخ روان دي، الله لعنت پرې راوریږي. ښځه مطلب لکه څنګه ده حدیث پاک کې راځي، کم نوجوانان کم سړی چې د ښځو په شان دي نازکې خبرې کوي، د الله لعنت راوریږي په داسې نوجوانانو باندې. د الله لعنت مطلب دا د الله د رحمت نه لري دي، په دې باندې الله رحم نه کوي. سختې خبرې دي زما عزتمندو. دا مې زنانه داسې خوشبوی ولګوله چې د هغه خوشبوی د هغې نه بین خورېږي، او دا مطلب په دې بنیاد باندې چې ما ته څوکي د سړو باندې زما دا خوشبوی ولګي، او بلکې که په سړو باندې لګي د دې خوشبوی، حدیث پاک راځي تاسو وپېژنئ چې دا زناکاره ده، دا بدکاره ده چې دې داسې خوشبوی لګولې ده چې هغه خوشبوی به په خلکو باندې لګي، په پردو سړو باندې به لګي، او د الله لعنت راوریږي تر څو چې دا واپس خپل کور ته نه راغلی او دې د خپل خوشبویي نه ختمه کړي. دا خزانه به داسې خوشبویي نه لګوي چې د هغې نه بین خورېږي، هغه رنګ والا مطلب سیز لګوي. نن سبا خو الله دې معاف وکړي. بس رو دا زما خبره یاد ساتئ انشاءالله. یعنی زه به نه یم، خو دا زما خبره یاد ساتئ، ځان سره یې ولیکئ. لږ وخت پس دا زمونږ نوجوانان به لکه د ښځو په شان دي، سره کمیسونه او زیړ پرتوګونه او په غاړه کې به خسته لوبټې اچولي، دا به فخر ګڼل کېږي. بلکې سیستم رو دې ته روان دی. مخکې به ښځو غاړې کولې، اوس دا نوجوانه طبقه غاړې کړي. مخکې به دې غاړو باندې ښځو ټیپونه کول، اوس سړو ټیپونه شروع کړل. مخکې به دا قسم ټیپونه به دې لسونو ښځو کول، اوس سړو نوجوان شروع کړي. بس لږ وخت پس پنجاب والا خو ماشاءالله چې هغې سره کمیسونه اچولي، موږ هلته وخت تېرو، ښه سپین پرتوګ او ښه سور کمیس ورسره اچولي، او زموږ د پښتنو ورپسې نمبر دی. زما عزتمندو دا د فخر څیز نه دی، دا د الله د قهر، د الله د لعنت او د الله د غصې سبب دی. زموږ ستاسو به هر څه د ښځو نه جدایي. ما تاسو حدیث ذکر کو چې کم نوجوان د ښځې په شان دي نرمې خبرې کوي، د الله لعنت راوریږي په دې نوجوان باندې. الله زموږ ستاسو ټولو حفاظت وکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.